لارې خنډونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې ښار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بوره کې پیازو. بزګر په ډیر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چاته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه